دا ډایورسټي کانفرنس چې کوم دا موږ دې ته کتل چې پاکستاني میډیا کې څومره ډایورسټي ده. ټولو خلکو ته پته ده چې دې کې ټول نرینه او یو خاص چې کوم خلک دي ایلیټ هغه په میډیا باندې راځي او د هغو خبرونه پبلش کیږي. دا د 22 کروڑو ملک دی په دې کې زنانه په ډېر غټ تعداد کې دي، تقریبا 50% پورې به زنانه وي. د هغو اواز ډېر زیات کم دی. هغه ایز ا ورکرز په میډیا کې کار نه کوي، په هغو باندې کانټینټ ډېر کم دی، نه صرف په زنانو باندې بلکې په ټرانسجنډر باندې، په ماینارټي ګروپس باندې. نو هغې چې کوم لنګویج دی جنډر هغه سینسیټیو نه دی، مطلب مختلف قسمه القابات یا بیډ لنګویج د هغو لپاره استعمالیږي. نو ډایورسټي مطلب دا دی چې ډایورسټي په هر لیول باندې چې هغه هیومن ریسورس چې کوم دی هغه ډایورس دی که نه دی، کانټینټ چې کوم دی هغه ډایورس دی که نه دی. زما نوم فرزانه علي دی، آج ټي وي کې کار کوم. دو سیزونه ډېر ګران وو. یو خدا چې خپل خاندان کې آی واز د فرست ون هو ډیډ ماسټر، او بیا هغې نه پس چې دا ته خواهش کوې چې زه جرنلیست جوړېږم او بیا جرنلیزم کوم هم او پېښور ته ځم، دا خواهش هغې ټایم کې ډېر ګرانه خبره وه. تاسو ته پته دی زموږ کلچر چې دی که نه هغه هر شی عزت او دا څیزونه غیرت ښځو سره تړلی دی. هغې په وجه نه خاندان نه غواړي چې جینکې چې دي دا داسې جاب کې لاړ شي هلته به سړي. لیکن پرابلم پکې دا دی چې ډسټرک لیول باندې چې ته جینې آلی او یو خوشتانه هغه کار نه کوي، هغه وایي ٹھیک ہے زه به کار کوم ډیجټل میډیا دپاره لیکل کوم که نه. او ټي وي رپورټینګ چې دی هغه ډېر ګران کار دی، او بیا یو ایریا کور کول او یو بیټ کور کول او یو ضلع کور کول هغه ډېر زیات ګران دی. تاسو ته هم پته دی، تاسو خپل کار کړی دی. هغې کې هغه اوسه پورې زما خیال دی جوړیږي نه شی. لیکن زه دا وایم چې اوس چونکې ډیجټل راغلی دی، اوس مونږ رو کوشش کوو، لګیا وو. تاسو کتلی ډېر اسماعیل خان خو خیر ډېر زیات زرخیز زمین دی ښځو لپاره، او هغه هلته ډېر زیات جرنلسټان اوس راغلي دي. لیکن لکی او بنو او دی کې هم پکار دی چې اوس راغونډوو جینکې. بیسیکلی ټولو خبره دا ده چې موږ وګورو اپرچونټي حوالې سره که موږ حکومت اوسه پورې په خیبر پښتونخوا کې اوسه پورې یو ټرانسجنډر د نوکري نه ده میلاو شوې. دې کې کوالیفیکیشن ټرانسجنډر شته، ایجوکیشن ټرانسجنډر شته، خو له موقع به دې وجه نه چې ټرانسجنډر موږ د ټرانسجنډر نه د انسان په نظر چې موږ د کوالیفیکیشن په نظر باندې موږ وګورو، نو پکار ده چې د ایجوکیشن په بنا باندې له ښه پوسټونه ورکړي. څنګه عام سوسایټي کې یو هلک له یا مثال کې ښځې له کومه نوکري میلاویږي، پکار ده ټرانسجنډر هم ورکړي. بیا پاتې په سوشل میډیا باندې راتلو لپاره نو لکه مثال کې که څه واقعات وشي، مثال کې څه خبرې یا مارنینګ شوز یې لپاره راغواړي، خو هغې له کوم اپرچونټیز وي هغه ول نه ورکوي. نو زه دا ګڼم چې لکه دې ته پکار دی چې څنګه چې لکه یو فیمیل یا زموږ میل لکه څنګه ښایسته ناستې پروګرام هوسټ کوي، مثال کې نیوز وایي، داسې ټرانسجنډر دی هغه رنګې موقع ورکوي. دغه چې کومه هڅه نن شوې ده دا د سینیر جرنلسټانو هم یو ناسته پکار ده، او د هغې نه سجیشن او بیا آئین کې ترامیم د پرسلبونو دپاره د یونین دپاره چې راځي. ځکه چې نن موقع شته چې موږ په مختلفو فرمونو باندې جرنلسټان انګیج کړو په ښه طریقې سره، لکه خصوصا سوشل میډیا دا اوس د نان سوشل خلکو په لاس کې ده. راځئ که دا سینیر موږ سره راشي نو موږ به دا سوشل میډیا د سوشل لاسونو ته ورکړو. که دوی را نغلل نو دا مسلې به وي.